امام سره چې په جمع کې ولاړی نو مقتدی به په کم ځای کې مونځ وی او په کم ځای کې به خاموش ولاړی. هغه کم ځای دی چې په امام او مقتدی دواړو باندې لازم دی چې دواړه به ادا کوي. هغه کم ځای دی چې ځان له د امام دی د مقتدی نه دی. دا پوره نقشه را سره په دې نننی کلیپ کې لازمي وپېژنئ او د مرګرو سره شیر کوي چې ټولو ته فایده ورسي. ګوره جی اول نیت کول دی په امام هم فرض دی په مقتدیم فرض دی د زړه نه نیت کول ټیک شو لکه نه. هغې نه پس د ړومبنۍ الله اکبر ویل دی نو دا به امام هم وی او مقتدی به هم وی دواړه به په ژبه خوځئ. که مقتدی دا ګمان وکړو چې بس امام وی او زه نه ویم زما دپاره دا کافي دی نو دلته د مقتدي مونځ بیا صحیح نه شو د اقتدا صحیح نه شوه. په دې به مقتدیم ژبه خوځئ او امام به هم څه کوي ژبه خوځئ. او دغلته به یو احتیاط دا کې مقتدي چې ته چېرته خپل الله اکبر د ړومبنۍ د امام نه مخکې ختم نه کړي که د هغه نه د مخکې ختم کو بیا هم ستا اقتدا په هغه پسې صحیح نه شوه ټیک شو لکه نه. نو دا ړومبنۍ الله اکبر شو چې دواړه به وایي. د دې نه پس د سر نه ولاړې د امام سره په مونځ کې نو د سبحان نه به شروع امام هم وکړي ته به هم وکړي. مقتدی به په ولا اله غیرک باندې سټاپ وکړي دلته به ودرېږي. امام به د دې ځای نه مخکې ځي اعوذ بالله بسم الله به وایي ټیک شو لکه نه. او بیا به الحمد شروع کوي. مقتدی به دلته خاموش ولاړي د به ولا اله غیرک باندې سټاپ کړی دا به دې نه مخکې نه ځي. او الحمد به مقتدی نه وایي امام به وایي. او د الحمد ولدوالین امین نه بعد چې کوم صورت دی قرت دی هلته به مقتدی خاموش ولاړي امام به وایي. هغه که جهري منځونه دي ښکاره قرت پکې کېږي هغه که پټ منځونه دي پټ قرت پکې کېږي. مقتدی به په دغه ځایونو کې صحیح دا به خاموش ولاړي. که د سر نه د امام سره نیت وتړلو نو ګوره ولا اله غیرک پورې مونځ به مقتدي وایي. خو که سر نه د نیت نه وتړلې وروسته رالی او امام قرت شروع کړی نو بیا به ګوره ته خاموش ودرېږې بیا به ته ثنا هم نه وې بس سنت ته پاتې شوه خیر دی په مانځه باندې څه اثر نه غورځېږي. د دې نه پس به کله چې دا ولدوالین ته امام ورسي نو امین به امام هم وایي او مقتدي به هم وایي خو په پټه باندې ټیک شوله. د دې نه پس چې کله رکوع ته ځي الله اکبر وایي سجدې ته ځي الله اکبر وایي راپاسي الله اکبر وایي. مانځه کې دا دنه الله اکبر دا سنت دی امام د پاره او مقتدی د پاره که پاتې شو خیر دی په مونځ اثر نه غورځي. که چا په قص پرېښود په مونځ اثر نه غورځېږي خو د سنت او ثواب نه محروم شو. نو چې رکوع ته لاړې نو سبحان ربي العظیم به درې کرته امام هم وایي او مقتدی به هم وایي دا سنت دی. سمع الله لمن حمده چې کله رکوع نه پورته شو نو امام به صرف دغه وایي او مقتدی به ربنا لك الحمد وایي. ربنا لك الحمد هم ټیک دی ولک الحمد هم ټیک دی اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد دا ټول ټیک دي چې چا کم یو نو سنت پیدا شو. دې نه پس به رکوع سجدې ته لاړ شي درې کرته تسبیحات امام هم وایي مقتدی هم وایي ټیک شوله دواړو سجدو کې. دغه شان چې کله په لومبۍ التحیاتو کښېنې لکه په دویم رکعت نو دغلته التحیاتو ترده ورسولو پورې ویل په امام هم واجب دي او په مقتدي هم څه دي واجب دي. دغلته د مقتدي ګورې خاموش نه کښېني ته به ترده ورسولو پورې پوره کړې که امام پام سېدو ته به نه پاسېدا به ته پوره کړې بیا به ته په امام پسې څه هغې نه پس به ځي ټیک شوله. نو بیا چې کله پورته شي نو ته به څه نه وې امام به بسم الله وایي هر رکعت ته بسم الله او بیا به الحمد شروع کوي ته به دغلته خاموش ولاړې او بیا رکوع سجده هم هغه ترتیب دی ټیک شوله که نه. او په رمضان کې او آخري قیدې ته بیا خبره لاړه نو په آخري قیده کې د عبده ورسولو پورې دومره مقدار ناسته په امام فرض ده په مقتدي فرض ده دواړو باندې او دغه عبده ورسولو پورې التحیات لوستل دغلته هم واجب دی په امام هم او په مقتدي باندې ټیک شوه. هغې نه پس درود شریف دی د دواړو دپاره سنت دی دواړه به وایي بیا دعا ده د دواړو لپاره سنت دی دواړه به وایي او بیا سلام ګرځول دي د دواړو دپاره واجب دی. امام به سلام ګرځوي خو مقتدي به د امام تابعداري کوي او دی به څه په سلام سره د مانځه نه وځي د دواړو دپاره واجب دي. او په رمضان المبارک کې د وتر کول نو وترو کې بیا دعای قنوت دی نو په امام هم واجب دی او په مقتدي هغه به امام هم وایي او مقتدي به هم وایي. او په وترو کې د دعای قنوت دپاره دا کوم الله اکبر ته نه کې چې کله صورت ختم کې او دعای قنوت دپاره الله اکبر کې غوږونو ته ګوتې وړي نو دقه الله اکبر ګورې واجب دی امام به هم وایي او مقتدی به هم وایي. دا څه مختصر د مانځه چې ډېرو ملګرو یې تپوس کړی او کوم ځای کې به مونځ وی او کوم ځای کې به نه وي او څه طریقه ده نو مهرباني به ستاسو دا وي چې په خپله هم واورئ او که تاسو ته یاد وي نو د ملګرو سره یې شیر کوئ بل څوک خو به زده کړي نو موږ او تاسو ته به ثواب راځي. وصلی الله علی النبي.